أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لم يكن الذين نوع خلق كفروا چکمو کفر اختیار کړو من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا منفکین باز راتلونکی حتی تأتیهم البینات تر دې پوری چې راشي دیتا یو واضح دلیل رسول من الله د الله د طرف رسول ابینه صدا هغه د الله تعالی د طرف رسول دی یتلو چکم وی صحفا مطهره پاکیزه صحیفی فیها پدی کلی کلی وی کتب قیمه کتابونه مضبوطه وما تفرق الذین او نرا ولی جدای هغه خلق اوتو الکتاب چچا ته کتاب ورکړې شوی دی الا من بعد داغین ورستو جاءتهم البینه چراشی غیتا یو واضح دلیل وما امروا او نه دی ورکړې شوی دی ته حکم الا ليعبدوا الله مگر دا چې د الله تعالی عبادت وکي مخلصین له الدین او خالص کون کی وی داغه د پاره دین حنفاء یوازی کیدون کی دی ويقيم الصلاة او مسقائمي ويؤتوا الزكاة او زکاة دا کوي وذلك دين القيمة او دا دین چې دی مضبوط دی. ان الذين كفروا بشک خلق چې چا کفر اختیار کړي من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا فی نار جهنم دایب په اور کې وي د جهنم خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دغه دوزخ کې اولئک هم شر البریه دا خلق چې دې په ټول مخلوقاتو کې بدترین دي. ان الذين امنوا بشک خلق چې چا ایمان وروړي وي وعملوا الصالحات او عمل کړي وي نیک اولئک هم خیر البریه دا خلق په مخلوقاتو کې ټولونه بهتر دي. جزاؤهم دا غي بدل عند ربهم دا غي د رب نيز باندې جنات عدن د اوسیدو باغات دي تجری من تحتها الانهار جاری شوی داغی د لاندې نهرونه خالدین فیها اوسیږي به بدی کې دی ابدا همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی شو الله تعالی د دینا ورضوا عنه او هغه راضی شو د الله تعالی نه. ذالک لمن خشی رب دا هغه کس د پاره دی چې کوم یریږي د خپل ربنا. دا سوره بینه ده د نازل دو به اعتبار سره سلم نمبر صورت ته دینه مخ کې یو کم سل صورتونه چې نازل شوی دی کې یو رکوع د اته آیاتونه دي. الله تبارک وتعالى چې دی کې یو ډیر سخت شکل بیان کړی دی سمجھانے په تور باندې خبره واوري چې الله تعالی لکه دی کې داسې مطلب دا بیان کړی دی چې یو کس دی هغه بیمار دی
نو داسې بیمار هم وي چې هغه په خپل بیماری باندې په خپل پوهیږي لکه د چا په سر باندې درد شو نو لا پینډال ګولۍ واچول یا په خپل پوه شو یا داسې بیماری به راغه چې په خپل نه پوهیږي نو محلي ډاکټر لاړ هغه ور باندې پوه شو نو دا لږه بیماری ده او یا داسې ډیره بیماری چې راشي نو هغه به سپیشلیست ډاکټر لزان رسي چې زه د سپیشلیست ډاکټر لاړ شم چې هلته خشم او ټیسټونه میسټونه وکي نو دا اهل عرب چې کوم دغلته ده که يهودانو که عیسایانو او که مشرکانو د مکی مشرکانو دی ټولو کې چې دی دا شرک چې دی دا پکې ډیر زیات خور شوی او د دې د بیماری ډیره غټه شوی و نو دې د پاره چې دی یو ماهر حکیم پکارو ماهر ډاکټر والا پکارو او ټولو کې ماهر معالج چې کوم دی هغه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روحاني علاج د دیو کو صحیح شو او دا چې دی قرآن پاک چې کوم دی د دې سره روحاني علاج هم کیږي او ظاهري علاج هم ورسره کیږي خو زمونږ یقینونه پاک شو نن سبا چې دی زمونږ کانه پینا حلال نه ده خوراکونه مو حلال نه دي یقین مو پخته نه دی که مولا صحیح وي خو د دې بل کس ور باندې پوره یقین نه وي هسې ورته مولوي صاحب دم را باندې واچوه دلته مخکې نه پته چې یاره زه پې ښه کېږم نه خو ورته ووایه یاره یو دم را باندې واچو که چېرته ښه شومه نو یقین کامل پکار دی دغه شان چې دی تعویض دم درها چې دی دا جایز دي د قرآن پاک چې یو آیات بغیره ته ولیکي یا چا باندې دم کې دا جایز دي څومره پیسې هم چا نه غواړي غوښتی شي ونه که نه دې کې څه دغه نشته دی خو زمونږ مشران دا وایي علما کرام او مفتیان عظام چې یاره ته بس چا نه تمه مه کوه او که چا دله څه درکړل نو بس درې کړل دله نو اوس مونږ تاسو نه تمه نه کوو خو که دم درها کوئ پوه شو بیا پیسې راوړئ لم یکن الذین کفروا نو هغه خلک چې چا کفر اختیار کړو من اهل الكتاب د يهودانو نه او د عیسایانو نه والمشرکین او د مشرکانو نه کوم چې قریش عربو هغه به ځان ته ډیر زیات موحدین وي خو هغه چې د مشرکانو او دا شان چې د عیسایان چې کوم دیم ځان ته دوی وی چې دا نور مشرکان دي او يهودي دا نور يهودین دي امونږ خو يهودانو به وی چې مونږ خو عیسایانو به وی چې مونږ خو خو لکه مطلب دا ټول په شرک کې چې د مبتلا منفقینا باز راتون کینو دای د خپل دی بدینا حتی تات یوم البینه در دې پوری چې دای لراغو واضح دلیل او واضح دلیل سو کو رسول من الله د الله تعالی تر طرف رسول داسې رسول چې د تمام رسولانو امامو د ټول کائنات نه افضل دا غي بیماری چې ډیره پیچیده وا هغه د پاره د ماهر حکیم ضرورت او نسخه سوا یتلو صحفا مطهره هغه به ویلي پاکیزه صحیفې داسې مضمون غټ غټ مضمونونه د قرآن پاک هر یو صورت چې دی دا یو صحیفه ده فيها کتب قیمه په دې کې چې دی لیکل شوي دي قیمتي خبرې او مضبوطې او پیغمبر چې دی د ټولو نه اعلی نسخه راوړې وه هغه څو قرآن پاک او کدا قرآن پاک نازل شوی نه وي نو یقینا به خلق عمده کفر او دا شرک مبتلا او دینه به باز نه وي راغلی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او نو جدای راوستي هغه خلکو چې کوم ته کتاب ورکړی شوی دی الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر د دین او رستو چې دای تراغو کلا او دلیل رسول ولا راغو خدای محض او دای ته چې دی لکه مطلب دا مخکې دومره چې دی دغه نه کولو خو چې کله ورته واضح دلیل راغو نو تفرق بازی او دغه شروع کو خپل نفسانی خواهشاتو بس چې دی ولګیدل او تفرقای واچوله د پیغمبر صلوات و سلام در اتک نه رستو او دی پیغمبر خدای ته ما سبق ویلې چې کوم مخکې کتابونه ورته ویلو تورات کې چې سو انجیل کې زبور کې چې سو ټول خېخي خبره ورته دی پیغمبر کولی او په دغه ټولو کتابونو کې هدایت او عقیده او پکې اخلاق معاملات پکې اخیری پیغمبر نشانه نه پکې وما امروا الا ليعبدوا الله او دایته حکم نو ورکړي مگر دا چې عبادت کوي د الله تعالی مخلصین له الدين خالص د الله تعالی عبادت کوي او الله تعالی چې دی الله عبادت کوي د الله تعالی او د دین خالص کوي الله تعالی د پاره
دې کې تاسو دا خرافات مرافات چې دی دا پکې اچولي چې یاره زمونږ مشرانو دا وي زمونږ مولانو دا وي زمونږ پیرانو دا وي نو دا شیزونه وباسئ د دینه او الله تعالی دپاره دا دین خالص کوي چې دا صرف زمونږ الله تعالی دی بس نور اسم دی حنفاء یوازې والی او لکه مطلب دا چې یوازې والی چې انسان یوازې شي غور او فکر وکړي د دې دنیا په دې کائنات باندې چې الله تعالی چې دې مونږ پیدا کړو یوازې کېدل کله ناکله په دې ارسه باندې سوجونه کول پکار دي چې یاره الله تعالی مونږ باندې څومره احسانات کړي دي داسې ويقيم الصلاة او قائمه منځ چې دا ډېر لوی عبادت دی مونځ لازمي پابندۍ سره کوئ که مونځ شوه روژه شوه زکات شو حج شو ارکان اسلام چې کوم دي دې دپاره که یو عرب ځلې تاسو توبه وکئ نو دا معاف کېږي نه بلکې د دې قضایي به راوړئ که تاسو نه مونځ قضا شوی نو د هغې به لازمي چې دی قضایي راوړئ قضایي چې دی دا لازمي ده روژه نه قضا شوه د هغې به قضایي راوړئ دا چې دی تاسو نه حج قضا شو حج به قضایي راوړي نو زکات د نه پاتې شو یو کال دوه نو د هغې به چې دی قضایي راوړي خامخا دا چې دی دا ذمه دی ور باندې دا په توبو باندې نه معاف کېږي صحیح شوه ویؤتوا الزکات او زکات به ادا کوئ وذلک دین القیمه او همداسې د دین دی ان الذین کفروا او بېشکه هغه خلک چې چا کفر وکړو من اهل کتاب د اهل کتاب نه که یهودیان که نصواره وي دا اهل کتاب چې دی یهود او نصوارو ته ویل کېږي ښه والمشرکین او مشرکان چې کوم دي عربو کې چې کوم خلک پاتې کېدل مکه کې مکه مشرکین مکه هلته هغوی ته مشرکان او د دنیا ټول مشرکان دا ټول دینه مراد دي فی نار جهنم دی به په اور کې وي خالدین فیها همیشه به په دې کې وي اولئک هم شر البریه او دی په مخلوقاتو کې ټولو نه بدترین مخلوق وي کسپی وی کسپی پیشوګانی خنزیران دا مګي دا خلک ونه دینه څومره نفرت کوي او خلک وای دا ډیر بدترین دي لکه خلک نفرت دینه کوي نو الله تعالی چې دی بدی خلکو نه دومره زیات نفرت کوي او دا به بدترین خلک وي بخلاف د هغه خلکو ان الذين امنوا بشک هغه خلک چې چا ایمان راوړي وي او عملوا الصالحات او نیک عمل کړي وي اولئک هم خیر البریه دا خلک چې په مخلوقاتو کې ډیر بهتر دي او دا غي بدله بسوي جزاؤهم عند ربهم د دې بدله د خپل رب سره جنات عدن دوسیدو باغات بوي دای سره تجري من تحتها الانهار جاری بوي داغي دلاندي نهرونه خالدین فيها همیشه بوسیږي دای پاغي کې کم سعادت من چې دی جنت ته یو ځل داخل شي به باغي راوستل چې دی پکې نیوي رضی الله عنهم ورضوا عنه او دای به د الله تعالی ناراضي شوی دی او الله تعالی د دین راضي شوی دی ذالک لمن خشی ربا او دا هغه کس د پاره دی چې کوم یریږي د خپل رب نه